الحمدلله چې تاسو خپله ګورئ دا تقریبا وباندې 9 بجې دي او دوی موږ سره په شرایطو کې دا خبره چې کومه دا ایښې وه وباندې 9 بجې دي موږ سره 9 بجې ایښې چې څوک د خپلو شرطو موافق په خپلو شرایطو ونه درېږي نو دا د هغې د شکست اولنی پوړی ده. الحمدلله دنیا ته ښکاره شوه چې دا د هغې د بر وخت څنګه چې د هغې د دا زوړ عادت دی چې هغې د هر شروطو چې کومه د مخالفت کوي دا اولنی شرط د هغې د نو د شکست د دې اولنی چې کومه د نښه دا ده چې دوی خپل ټایم رعایت ونه ساته او دا د نښو نه خبره وختې ده. د حق اظهار په هغې کې کېږي یقینا که انسان نیت صحیح نو دا عبادت دی. زه به اول د خپل طرف نه ووایم چونکې دغه زمونږ مد مقابل هغوی هم راغلي دي ماشاءالله مونږ هم نن موجود دي سره د کتابونو. زمونږ مقصد دلته جنګ جګړه نه دی، زمونږ مقصد کنزل منزل بل داسې انشاءالله خپل مجلس آداب به قایم ساتو چې تر اخره پورې بدنظمي پیدا نه شي، په شور سره په جګړه سره په جنګ سره د مجلس ختم نه شي. د هغې لپاره به زما اولنی درخواست وي مولوي صاحب محترم نه به زه اولنی دا لیټونه یې که بند کړئ ښه یار د سترګو د دغه جوړوي د کتاب هم سړي ته نه ښکارېږي د لیټ چې تاسو هم بلکې ریکارډینګ کوئ خو لیټ مه لګوئ. یو نمبر اول نمبر خبره ده چې صرف مناظر به د هغه طرف نه خبره کوي، صرف مناظر به د دې طرف نه خبره کوي. که کله بدنظمي جوړېږي زما له طرف نه او بیا د بدنظمۍ په کله خبره د دلایلو شوري د باز شوري زه به انشاءالله خپله خبره کوم. که کله بدنظمي جوړېږي جنګ جګړه جوړېږي د هغې کنټرولولو لپاره زما له طرف نه مفتي طیب الرحمن صاحب شو هغه به لګېږي. دویم نمبر مولوي صاحبو د کیمرامینان ملګري چې کوم ناست دي دوی ته هم درخواست چې صرف ویډیو ریکارډینګ وکړي په هغې دوران کې بحث کول جنګ جګړه کول دې کې به دوی کار نه ساتي. دریم نمبر زه د دغه ملګرو ته هم درخواست کوم خپلو ملګرو ته هم درخواست کوم تاسو هم مشران لرئ مونږ یې لرو ځکه ستاسو د یو مشر نوم اخلم په ادب سره به اخلم تاسو زما د یو مشر نوم په ادب سره واخلئ ځکه که دلته تاسو دا څنګه چې وختي د حکیم الامت مولانا سفاري تعمیر صاحب نور الله مرقده نوم هم یاد کړو یقینا که د دې طرف در پسې زه 3 کنځلې در وښځم تاسو ته به غوسه درشي د هغه طرف به تاسو کنځلې وکړئ نو دا اصول دی لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر مونږ ته قرآن مجید د دې حکم نه دی کړی نه اجازت د دې راکړی نه د اسلام تعلیمات دا چې یو بل ته کنځل وکړو په درد ووایو انشاءالله خبره به دلیل په دلیل باندې کوو. زمونږ صرف اول نمبر شروع کوم انشاءالله العزیز. زمونږ په منځ کې کوم 2 موضوعات لیکلی شوي وو هغې کې یو موضوع د علم الغیب وه، دویمه موضوع مولوي صاحب په دغې کې د حکیم الامت مولانا سفاري تعمیر رحمه الله باندې یو الزام و چې هغه د نبي علیه صلات وسلام د علم تشبیه د حیواناتو یا ځناورو سره ورکړې ده. نو چونکې د دویم عبارت تعلق هم د مسله د علم الغیب سره دی بحث هلته په اطلاق د علم الغیب کې مولانا تعمیر صاحب رحمه الله کړی دی. نو انشاءالله چې اول نمبر به مونږ بحث د علم الغیب په موضوع باندې شروع کړو. زه به انشاءالله العزیز خپله خبره وکړم چې په دغه فریق مخالف په حوالې سره مونږ څه ویلي وو هغه به زه د دوی د کتابونو نه پیش کړم مخکې به زه خپل دلیل شروع کړم دوی به جواب دعوه ماته راکړي. دا زما سره مولوي صاحب زمونږ د طرف نه دعوه بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د طرف نه. نمبر 1 علم غیب عالم الغیب او عالم د مکان او ما یکون او عالم بذات الصدور کېدل د دې مفهوم جدا دی. نمبر 2 او د اخباري غیب او په انبائی غیب باندې خبرېدل دا جدا څیز دی. حکم د دویمې خبرې یعنی د اخباري غیب او انبائی غیب کوم چې نبی علیه السلام تر وحي په ذریعې سره خبر ورکړی شوی دی یا د کومو امورو تعلق د کشف سره دی یا په دلیل سره ثابت دی. د دې دویمې خبرې د نبی علیه السلام لپاره نه منونکی ملحد او زندیق دی او د اولنی خبرې یعنی د علم الغیب د غیر الله دپاره ثابتونکی مشرک کافر زنطلاق د اسلام نه خارج دی. تنبیه نمبر 1 زمونږ نزا هغه په علم غیب اصطلاحي کې ده په علم غیب لغوي کې زمونږ بحث نشته دی. علم غیب لغوي معنی ده یعنی کوم امور چې د سترګو نه پټ دي د هغې علم نو چې مثلا نبی د جنت جهنم علم شو د الله رب العالمین ذات شو دغسې نور امور شو چې کوم مونږ ته په نظر باندې نه راشو قبر عذاب او ثواب وغیره شو دا امور هغه دي چې الله نبي علیه السلام تر وحي په ذریعې سره اطلاع ورکړې ده نبي علیه السلام وسلم خپل امت ته هغې بیان کړی دی. نو په معنا لغوي سره زمونږ بحث نشته دی که په هغه معنی کې نبي علیه السلام ته عالم الغیب وی یا ورته علم غیب نسبت کې یقینا په دغې معنی سره بیا پوره امت بلکې کافران هم نعوذ بالله هغه عالم الغیب جوړېږي او هغوی ته علم غیب ثابتول راضي کېږي. نو علم غیب لغتا زمونږ بحث په لغوي معنی کې نه دی په شرعي معنی کې دی او په شرع کې د احکاماتو دارومدار دا په اصطلاحي او شرعي معنی باندې نه په لغوي معنی. مثلا صوم
حج وغیرہ اوس د حج معنی که څوک وایي چې قصد کول لوګي معنی چې دې نه قصد وکړو بس حج ادا شو یقینا دا کم عقل سره دی یو سړی کې د رمضان مبارک روزه راغله ای کې دا وایي چې د صوم معنی خو امساک دی 15 منټه دی امساک وکړو 3 سيزونه نه بس د روزه ادا شو یقینا دا کم عقل سره دی نو زمون باس په شرعي معنی کې دی په شرع کې د احکاماتو د رمضان په شرع باندې او ان شاء الله زره شریعت په اصطلاح کې تاسو کتابونو نم خیم او د اسلاف کتابونو نم خیم چې په اصطلاحي شرعي معنی کې د غیر الله د پاره د غیب ثابتون کې مشرک کافر دی دویم نمبر زمون باس نه په علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دی نه صرف په غیب کې دی زمون باس په علم الغیب کې دی لہذا دلیل بر دې طرف نه زم اگرم چې باقي غیر الله نه د علم غیب نه پېښوي مولوی صاحب هم د هغه طرف نه دلیل هغه وایي چې باقي غیر الله د پاره د علم غیب اثبات شوی دریم نمبر چونکې زمون د علم غیب اولنۍ خبره د عقیدې سره تعلق ساتي او عقیده دا ثابتېږي په قطعیاتو سره قطعي ثبوت قطعي دلالت حواله درته پیش کوم ستاره مشران ان شاء الله مسلم خبره ده دې لپاره به موږ اول نمبر دلیل راوړو قطعي ثبوت قطعي دلالت بیا به حدیث متواتر راوړو په دغه طریقې سره مخکې زو د اکابر عبارات په تور د تایید نقل کو په دلیل کې به نقل کو کې یو سړي په تور د دلیل کې اگر قرآن او سنت نه قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل نه دراوړي دغه نه مخکې دی مشر کتاب راخلي موږ باغ منه کوو چې موږ دې طرف د مزر اصول مطابق اول خپل عقیده ثابت کړه د پس بیا د اکابر عبارات تلاش ورله ما دا خبره وکړه مولوی صاحب چې د عقیدې لپاره قطعیت ضروري دی زلری نه زما دا ستاسو د مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کتاب دی دا دغه کتاب دی جال حق د دې صفحه نمبر 42 تا دیوی جب علم غیب کا منکر اپنی دعووں پر دلائل قائم کرے تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پدی کے اول نمبر خبر ہے کہ نمبر 1 وہ آیات تقوی الدلالت ہو جس کے معنی میں چند احتمال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتري من رسله من يشاء صدق الله ورسوله النبي الأمين القريب وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مفتی سے محترم چې کوم دی خپل دعوام ډایرکټ پیش کړه ځان مدعیم جوړ کو په دې مسله کې شاید اول کو فکر دا مفتی سے د مدعی تعریف کړي وي هغه تعریف چې کوم دی هغه ساده کړي وي چې په دې علم غیب مسله کې مدعی څوک دی آیا دوی جوړيږي مدعی او کنه مدعی تعریف په موږ باندې ساده دي خو بهر ډیره خوري خبر ده مفتی سے چې کوم دی ځان خپل چې کوم دی علم غیب مسله کې مدعی جوړ کو نو اوس په مفتی سے د درخواست د خپل دعوا مال راځي دا ورته مو چې پدې باندې چې اوس موږ کم اعتراضونه کوو کم سوالات دي زموږ تاسو نه جوابات راته بالکل راته خاجي دا تاسو دا داوا ده یو دلته داوا لیکل شوی دلته چې کوم لیکل شوی دا غالبا دا صاحب لیکل را او دا صاحب ما مخاطب کوو غوي ما مخاطب نجنا مې دا صاحب لیکل دا چې تاسو مخاطب کوم مې دا داس صاحبان تاسو سره مناسب دي لیکل دا دې څخه ته موجود غیر الله لرا علم غیب ثابتول دا د بریلیانو جماعتي عقیده ده حکم دا شرکی عقیده ده لہذا دې عقیده لرونکي مشرکان نو دا تاسو صحیح ده او دا تاسو صحیح ده یا بدا صحیح ده غلطي یا بدا صحیح وي دا غلطي پوښه په خبر باندې کیسه بل دا خبره تاسو وی شیرا علم غیب او عالم الغیب او عالم ما کان ما یکون علم بذات صدور کې د دې مفهوم جدا دی وګور مولوی صاحب بعض وخت کې بعضی مسائل زموږ اساس ترمنځ د شیعه اتفاقی دي را کفایت المفتی بعضی مسائل داسې دي چې هغه اتفاقی دي لہذا دې لیکل ضرورت نه دی عالم الغیب موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب منو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی علیم بذات الصدور منو دا کفایت المفتی استاسو د مشر مولانا مفتی کفایت الله دهلوی صاحب د دې دا صفحه نمبر 412 دای دی په دې کې چې کوم دی د علم غیب دنه یو سوال شوی دی وایي هر سوال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کو اللہ تعالی نے علم غیب عطا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی ہے یا عطائی بریلوی اور دیوبندی میں اس کے متعلق کیا اختلاف ہے اور کیوں لاندوی الجواب حامدا و مصلیا نمبر 1
سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خالق کائنات جل شانہ نے شان نبوت کے لائق اپنی ذات و صفات اور امور اخروی سے متعلق اتنے علوم عطا فرمائے کہ دیگر تمام انبیاء و ملائکہ اور تمام جن و بشر کے علوم کی حیثیت ان کے سامنے ایسی ہے جیسے بحر نافیدہ کنار کے سامنے ایک قطرہ کی ہوتی ہے، اور یہ حق تعالیٰ کے عطا فرمانے سے حق تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور اس کے علم کے سامنے تمام مخلوقات کے علوم ایک قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ حق تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہو سکے علوم کثرت کے باوجود متناہی۔ حضرت اکابر دیوبند کا یہی مسلک ہے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات علماء دیوبند بھی عالم الغیب کہنے سے روکتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے۔ داستاسو کتاب حوالہ سے نو خبر دا شو چې عالم الغیب او علیم بذات الصدور دا مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مونږ دا ستاسو کتاب حواله شو اوس مزه د خپل اکابرین د کتابونو حواله لیکل شو لہذا دا په اتفاقی خبرې د دې لیکلو ته اړ ضرورت نشته پاتې چې کوم دی نو دویمه خبر اخبار غیب او په انباء غیب باندې خبرېدل دا جدا چیز دی نو د دې وضاحت پتا شو چې مفتی صاحب اخبار الغیب او انباء الغیب څه فرق اخبار الغیب او انباء الغیب دې دوه ترمنځ څه فرق دی یو خبره دویم نمبر په غیب لغوي تاسو خبرو کو چې غیب اصطلاحي یعنی غیب شرعي تاسو خای نو غیب لغوي او غیب شرعي یعنی غیب اصطلاحي دوه ترمنځ کم نسبت څه فرق دی پکې دا فرق چې کوم دی تاسو موږ ته دې وضاحت کوي درېمه دا خبره تاسو وی شرک عقیده او عقیده کې چې کوم دی نو خبره واحد نه چلی نو به تاسو ما په دې کې داري چې پېښتري خپل نشي دا څه چې دلیل قطعي به کوم دی نو دا په دې کې پیش کیږي به زما خبره په دې کې دارا چې دلایل پسو قسم دي دلایل نه عقاید پسو قسم دي د دې جواب به یو دیم نمبر او پسې با دا وایي چې قطعي پسو معنی باندې راځي او دا د اساس چې کوم دی د قطعي کوم معنی مراد دی د دې وضاحت به کوم دی تاسو او بل تاسو چې کوم دی به د دې خبره وضاحت اومو کې چې دا علم غیب چې کوم خاصه د باری تعالی دا د خاصی نه کوم خاصه مراد خاصه لفظیه مراد ده خاصه معنویه مراد ده خاصه حقیقی ده خاصه اضافی ده خاصه شامله ده خاصه غیر شامله ده د دې خبر وضاحت به کوم تاسو وکړئ بیا راته ویم نه واپس ویل د ضرورت نشته صاحب ذهن کې ولا خبرې پرتی وي او بل به د دې خبرې یو مونږ هغه ما ده بس د اواز بکې چې د دې خبرې باندې تاسو وضاحت وکړئ چې دا کوم علم غیب تاسو ته الله تعالی خاصه وایي وشي په خبر باندې مفتی صاحب آیا دا مطلق علم غیب دی او دا علم غیب مطلق دی اجمالی دی او تفصیلی دی د دې خبر وضاحت با تاسو ماته کې د ذاتی حکم تاسو سره تکي الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ټول اول مولوی صاحب محترم ویلا وي مفتی صاحب دا اول پکارو چې د مدعي تعریف یې کړی او ځان مدعي وګرځو مولوی صاحب دا تاسو سره کاغذ در سره د پرول او رسبدي مسله کې ما ځان مدعي ګرځول دی او کاش کړه تاسو تخکار شي دویم نمبر مولوی صاحب یو غټ ټپړ پړول د پلان کې تعریف وکړه نسبت بیان کړه مولوی صاحب درخواست ده پېښور کې به تاسو مو سیږي چې زموږ ځای درته نه معلوم التبراشي وډا کې رسره داخله واره ان شاء الله اول نه تر اخره پورې ټول بدل کوي دلته مولوی صاحب موږ دې ته نه راغلي دلته موږ دې ته راغلي په دلیل سره دی چې دې مسلې اثبات کول دویم د مدعي تعریفات د دوه کې مولوی صاحب غلري خبره نه سلور تعریفات مون طالبان ته الحمدلله په دې باب کې وایو خو دومره دا چې خپل موضوع پرې خودل تعریفات تل نسبتونه تل یقینا دا صرف وخت ځای کول دي او دا ما ته بدل تاسو رضا او ګلاس کې شي ان شاء الله العزيز متعلقه مسلې تر دلیلو په میدان کې نشي راتلی اصطلاحات او ذریعہ قرآن ول داستاسو کار دی دویم نمبر مولوی صاحب تاسو کوم یو داوا سیدا مولوی صاحب هغه کې ماته یو داوا درکړی و دلته مې راغی تفصیل وکړو مولوی صاحب موږ نو والي موږ فورا استاد د کتابونو پیش کوم ان شاء الله ورسته باس دې چې منې کنه منې زموږ مخې ته راشي بیا وایي څوک چې منې کافر دی البته سټیجونو باندې به چیلنجونه ورکوي په دې موضوع باندې یو لاک چیلنجونه چې ورکول مخامخ هم کله کېنه ولا به سې شو ته ټلیفونونه کول هغه جدا خبره ده ان شاء الله په کار باندې دریم نمبر مولوی صاحب د مفتی کې بیت الله صاحب رحمه الله حواله راوستل ما هم درته ویل کنه چې نه په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې باشتره ځکه زموږ کابل ټول لیکلي ازاله الرد امام اهل سنت شیخ سرور خان صدر صاحب نور الله مرقده پروت دی هغه په واضح الفاظو کې لیکي د اولین او اخرین زیات علم نبی علیه الصلاه والسلام تعالی ورکړل باس په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته باس په علم الغیب کې چې کوم د الله رب العالمین خاصه ده دغه غیر الله ته ورکول په دې سره انسان مشرک ګرځي بیا مولوی صاحب فرق وکړه دا وکړه مولوی صاحب دغه صرف ټیم ځای کوونکی خبرې دي ما ویلو مولوی صاحب چې
او مولوي صاحب ما نه تپوس کې خپلې خبرې په ما کې نو ته صرف دلته کښېنه ما نه تپوسونه کوه زه به درته جوابات درکوم بیا ووایم مناظرین ته نه یم راغلی ځان ته نه پوه کوم هلته به راشي ښه په ادب سره به کښېنې داخله به راسره واخلي انشاءالله ټول به درته وایي ما خبره شروع کړې وه چې د عقیدې لپاره قطعیت ضروري اول نمبر ما جاء الحق پیش کړو دې صفحه نمبر 42 چې دې په خپله باندې زمونږ کله مطالبه کوي د عقیدې په باب کې دې وایي قطعی ثبوت قطعی دلالت آیت پر پیش کوئی نمبر 1 وہ آیات قطعی دلالت ہو جس کی معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہو اور حدیث ہو تو متواتر ہو نن بدر تر خپل مشهد خبره در یادوم چې د اکابرو کتابونو ته به وروسته لاس ورلې اول د قرآن نه دلیل راوړه قطعي ثبوت قطعي دلالت بیا د نبي علیه السلام حدیث متواتر راوخته خپل استدلال ذکر کړه دویم نمبر ستاسو هغه نور وروڼه تجلیات رحمانه کې ابو صالح محمد لال رحمان د دې صفحه نمبر 161 دویم نمبر مولوي صاحب وایي د سیفیانو غمر پیش کوي چلو موږ به تاسو هغوی رور او خور ځان خوشي کړی تاسو له خپلې نه مور چې سیفیان مو کړل دریم نمبر دا احمد رضا خان صاحب کتاب دی رسائل علم غیب د دې صفحه نمبر 145 ده دیوی اعتقادات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے نہ ظنیات صحت کا دا بخاری شریف ترمذی شریف نم کې خبري واحد پیش کړي د پکې اعتبار نشته په دې باب کې مولوي صاحب زما سره ډېر عبارت ته خوشاله پر एकदम دویم نمبر لازم مولوي صاحب علم الغیب ست ویل کی تاسو د مشر کتاب په دغه نوم باندې علم الغیب زلاول زم تاسو د کتابونو د خپل کتابونو د علم الغیب تعریف درته درخېما دا غینه پس به ان شاء الله ولز مخ کې زما چې علم الغیب ست ویل کی دا زما سره اول نمبر تفسیر نصفی دی زما سره اول نمبر کې تفسیر نصفی دی زما سره مرشد اول نمبر کې دا بزازیه ده د دې جن نمبر دی مرشد عالمگیری باندې لګیدل جن نمبر 4 صفحه نمبر 119 دی وایي وما اعلم الله تعالی لخيار عباده او هغه چې الله تعالی خپل غوړو بندي دلایل نه مرشد دلایل نه تعریف کوم خپل غوړو بندګانو د وحی په ذریعه سره یا د الهام په ذریعه سره حق ورخي لم يبقى بعد اعلان غیبا چې کله په ذریعه د وحی رااله د کشف رااله به د غیب نه پاتې کیږي نمبر 1 مولوی صاحب د دویم نمبر سما سره تفسیری نصفی دی د دې جلد نمبر 2 د مدارک 617 دی وایي وهو ما لم يقم عليه دليل ولا اصول عليه مخلوق دا غیب اگر چې په دې باندې دلیل قائم نه وحی ذریعہ پکې نه کشف ذریعہ پکې نه او په دې باندې مخلوق ته اطلاع نه ورکړل شي مخلوق ته چې پکې اطلاع نه شو دا غیب پاتې نشو نمونه چې دریم نمبر زما سره نبراس ته شروع الله مشهور شرح دا دې صفحه نمبر 343 دا دی وایي د غیب الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي ومن ادعى انه يعلم كفر ومن صدق المدعي كفر واما ما علم بخاصه او ضروره او دلیل فليس بغیب هغه چې په حواس سره معلوم شي یا وحی په ذریعہ په کې راشي غیر غیب نه پاتې کیږي مخکې ان دبر اشکال دبشو في الامور التي بها امور يزم انها من الغیب وليس منه لكونها مدركه بالسمع او البصر لضروره الدليل فرض واخبار الانبياء لانها مستفاده من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيهم او من انكشاف الكوائن على حواسهم دوی چې کم سیز اگر حواسو په ذریعه معلوم شي یا د وحی په ذریعه سره معلوم شي په دې باندې علم غیب اطلاق نه کیږي نمونه صاحب څلورم نمبر کتاب دی زما سره دا تفسیر نصفی د دې جلد نمبر 2 دی بیا صفحه نمبر 723 دا دوی معلوم درکو به دلیل لا یکون غیبا هغه چې په دلیل سره معلوم شي ذریعه د وحی په کې راشي ذریعه د کشف په کې راشي هغه ته نه ویل کیږي نمونه صاحب زما سره 3 نمبر کتاب دی د دې تفسیر مظهری دی مولوی صاحب د دې جلد نمبر 8 دی مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 128 دا دی وایي دوی د غیر تاریخي یعنی ما غاب عن مشاعرهم ولم يقم عليه دلیل عقلی چې مشاعر غیبی په حواسو سره نه معلومیږي او باغی باندې دلیل نه کوي نه ذریعہ د وحی پکې نه ذریعہ د کشف پکې نه لہذا چې اطلاع پکې راغی اخبار پکې راغی اعلان پکې راغی مولوی صاحب بیا ول رجوعات کرنه کو باغی باندې بل علم غیر تعریف نه کو ان غیب اطلاع پکې نه کو دا زما سره د علامه الوسی مولانا مشهور تفسیر روح المانی دی د دې جلد نمبر 20 ته صفحه نمبر 299 دی وایي فالعلم به لكونه بواسطه الاسباب علم په غیب سره په دې طریقې سره چې اسباب پکې راغلي
ذریعے پہ کرالا کشف رہے لا یکون من علم الغیب دغه علم غیب نہ علم غیب کی بلست والی دغه نمبر مولوی صاحب دا زما سره د علامه شامل مولا رسائل ابن عابدین دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 ہے دیوی لأن علم الانبیاء والاولیاء ذکر چې علم د انبیاء او د اولیاء انما هو بعلم من الله تعالی لهم دا الله طرفنا بصری د وحی دیوتا وعلمنا بذلك ان وعلمنا بذلك انما هو بعلم لنا او مونږ ته دیو خبر را کړی دا غي بصری مونږ ته پته لګیدل وحین اذن لا يطلق انهم يعلمون الغیب په دغه وخت په دې باندې اطلاق د علم الغیب نه کیږي مولوی صاحب دا زما سره ورکړه دا زما سره په طلباری دا د دې چا مستی راځي دا ټول نو مسره دې سبب بچا څه وکړه فإن لبعض الغيوب أسبابا لبعض الغيوب لبعض الأسباب ذريعة دوهي ذريعة كشفي قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقي لكن ما شاء الله ذلك بل ولا من سبجار كان زمادا مشران أسلاف نمن إدارات نمن سبجار الحق حديث صفحة نمبر 83 من से मुखातब को वोट की मुखालमत का मन से तेरे पे मत की करे जो इल्म अताई हो कम इल्म ची अताई वो मुखातब को वोट की मुखालमत का मन से तेरे पे मत की करे जो इल्म अताई हो कम इल्म ची अताई वो गैब ही नहीं कहा जाता अभी तक गैब नहीं रखी गैब सिर्फ जाती को कहते हैं गैब सिर्फ जाती तो रखी दाम लोअर के जो है पूरी मादस पूरा क्लम से मख किस्म मादा वो पेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौली से मैं चिकमते मां का दावा की चिकमते योजू तनकीहात माता उनसे बजवाबी के दे दरबार पर चिकमते पे खबर तलाशी और मासर बतारिफ शे और दा खबर बतजूख है मन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुझे तरगे मुनाजरा याद है वो जो सुभान अल्लाह ये बता खबर चिकमते अलग तो खबर है मका वदा सड़े तो बोले कि अगर मां तू तो मां ता तो जगह अगर खबर है तो दे करे पुलिस से कोई चीज सही है स्टाफ कंट्रोल कोड का पास दर मुकर शो ना ना जगह में सुनी पैदा की कि सदर में हमारी से तो उस बताने में तो किसान का लिखी है मादर में तो क्या आपका खबर है शुद्ध खबर खड़ी दी बकुल नमा कहीं तो बकुल नमा की जब मुफ्ती से ने बात मां बतावा कि दे तनकीहात जो जिकमदी नो तो आगे की तनकीहात को सवालात में मुफ्ती से जिकमदी लगिया शुरा के दे पर जिकमदी पे खबर तलाश मानो मिजान सब शुरू के प्लानिंग खुदा किताब शुरू की मौती मुझे दरगे मुनाजरा याद है खबर दा उस्ताद दावत बजे मुंगा तनकीहात है तो मुफ्ती से उस्ताद दावत जिकमदी नो चिकलम सफाशी बिल्कुल दा तनकीहात पे खत्म की मुंगा जवाब दाऊ लिखो जवाब दाऊ बता सुन दर को बारे मानता से एतराज के सवाल पे दाले जवाब मुंगा को आगे न बस बजे जिकमदी बिया दलाइल मैदान तराजू तास सिर्फ जिकमदी नो दगे पतारी पे जिकमदी लगिया है माता से मुफ्ती से वो गैब लुगवी और गैब इस्तिलाही शरई की फर्क बयान का फर्क नहीं होता बयान करे और दोनों तरमीज कम निस्बत बयान जो फर्क बड़ा बयानी की देखो दो शेयन तरमीज निस्बत बयान शु और दो कुलियन तरमीज निस्बत बयान शु आगे आगे निस्बत द बयान रुस्ता आला दो शेयन दो कुलियन तरमीज जिकमदी फर्क बड़ा जिकमदी बया वाजह हकीकी बयानी होदा का जिकमदी तास बयान न को वेम तपुस माता संदा करे वा चितास वाए इल्म गैब खासद बारी ताला इल्म गैब खासद बारी ताला ना मुफ्ती से बोल तो माशाअल्लाह मुफ्ती आलिमी मुनाजरे के तस जाहिल खने दरसी मुलाई तखसुस दर्स के नतान मा दा तपोसो कुछ साहिबा मुफ्ती से वो खासा को ढेर अकसाम करी लफ्जी दा मानवी दा हकीकी दा इजाफी दा शामिल दा गैर शामिल दा तो तरी खासी दी अकसाम के कम यो किस्म जिकम दे अल्लाह ताला के दिलवाई की तवे खास तर दा कम यो किस्म वाला तदी जवाब रा रा कना बल तासी यो लफ्ज़ मुतअल्लिका ने दा मुतअल्लिका दे दा तदी वास्ता बात तास से प्यानो बारिक मुती मुंगो को से प्यानो बरेलियान और खोर गण
نمونږ د بندیانو سیپیان ورو خور بل تاسو ما مفتي صاحب ټول کوم لګیا کېږي یو لګیا شي بل تاسو ما وی مفتي صاحب د عقاید او اقسام بیان د عقاید څه بیان کا اقسام بیان کا چې دا غي پته ولګي چې د عقاید او د اقسام دي په کوم یو قسم کې چې کوم دي هغه دلیل قطعي پیش کول پکای په کوم یو قسم کې چې کوم دي نو سړی دلیل ځنیم پیش کوي دا پتا څه باندې بل ما تاسو دا تاسو کړو چې مفتي صاحب قطعي څو معنی ته چې قطعي او ثبوت او قطعي دلالت د قطعي څو معنی د قطعي کوم معنا مراد ده د دې چې بچ کوم دي ته مونږ ته وضاحت وکړي بل تا دا حضرت صاحب چې کوم یو کتاب یاد کو څه شو دې دا بل هغه دوی چې را لیدل هغه موږ غلط پاره شو بهر هغه رسایل علم غیب دا رسایل علم غیب نه دا علم غیب دا تاسو کتاب دا واپس کړئ آینده را باندې کوم دي بیا دا فکر راوړل پاتې چې کوم دي پاتې تاسو چې دا وਹੀ په ذریعہ سره چې دا علم ملو شي هغه ته غیب نه ویل کیږي نو دا زما په لاس کې فتوحات نعمانیه دي دا 751 में नंबर सबरसा से मशर दी और जाहिर है कि ऐसा कहना या इस किस्म के नापाक ख्याल रखना यकीनन ऊपर है बेशक जो बदबख्त हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहे कि माआज अल्लाह आपको उमूर गैब की बिल्कुल भी इत्तला नहीं थी और वही से आपको गैब की कोई बात भी मालूम नहीं हुई वो यकीनन और कतन काफिर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह दास्ता से मशर दी सो चिदा की साथी चिदा वही बदली सा دا وਹੀ بدلی سره سودا کې انسان چې نبی رسول الله والسلام دا غیب یو خبر معلومه نه و وې دا سره یقینا او قطعا کافر دا ورکه سره تاسو د مشر کتاب مې چې ریکارډینګ مکو دا کې د ریکارډینګ مکو ته ټایم دا تاسو د مشر کتاب دی زه بیا چې کوم دې خپل خبرو تر اعظم مفتی صاحب ته په دغه خاصي وضاحت کې دویم نمبر چې کوم دی د مطلق علم او علم مطلق تاسو چې کوم دی ګور یو علم د باری تعالی دی یو علم د مخلوقات دی د دې وضاحت مفتی سے پتا سے باندې لازم دی دا وضاحت په خامخا کوي او مطلق علم خاصه د باری تعالی دا کوي علم مطلق خاصه د باری تعالی دا اجمالی علم د باری تعالی اجمالی دی که تفصیلی دی علم د مخلوق دا اجمالی دی که تفصیلی دی د دې وضاحت پتا سے باندې پاتې دی د دې لپاره چې کوم دي تاسو به خبر مدرسې ته تلو ضرورت نشته تاسو چې کوم دي اوس د فرار لار اختیار تاسو فرار بنوي د دې لپاره غلطي فرار د فرار لار اختیاروي او پته لګي چې د دې جوابات تاسو سره نشته د دې جوابات تاسو سره نشته نو چې نشته ما ته وایي چې به نه پويګم زبر به پويګم دین علاوه دا تا چې کوم دلته د علم غیب مطابق او د باز فقها او د عبارات پیش کړ د غیب مطابق نو مفتی صاحب زما د دې جواب زما پدې چې کوم دي تاسو سوال دار چې علم غیب علم نه صرف غیب په قسم دی یو غیب حقيقي دی بل غیب اضافي دی بیا غیب حقيقي په دغه قسم دی ما علیه الدلیل ما ليس علیه الدلیل بیا غیب اضافي په دغه قسم دی ما علیه الدلیل ما ليس علیه الدلیل دغه څلور اقسام جوړي څو اقسام جوړي څلور دلته چې کتا کوم دغه د تعریف کو دا به څلور اقسام کې د کم غیب تعریف سبحان الله او دین علاوه سره د دین علاوه د دې وضاحت په هم کې چې الله تعالی علم په دې سلور اقسام کې کم یو دي سبحان الله ابو دې نشي پیش کولې ان شاء الله دا ملنګ او دا مفتی نظام الدین سرکانی سے شاګرد دا الله حضرت الله یو روحاني بچي فرزند دی سبحان الله ان شاء الله دا تاسو چې کوم دي د مجموعه رسائل عابدین دا تاسو کتاب دی غالبا تاسو چې کوم دي د عربی د عبارت وچ لئن علم الانبیاء والاولیاء انما هو باعلام من الله تعالی لهم وعلمنا وعلمنا ذلك وعلمنا بيعملوا ولا ریکارډینګ بدر تراول وعلمنا اول عبارت غلط وی اول عبارت غلط وی صحیح انما هو باعلامهم لنا ايش خبر باندې دا بستا خبره او بل چې کوم دي واخبر بالآيتين المفردين بانه لا يشارك فيها فلا يعلم الغيب الا هو ما سواه ان علموا جزئيات منه وباعلامه واطلاعهم وحينئذ لا يمكن انهم يعلمون الغيب تسبو تاسو چې خبر کوم تاسو چې کوم دي علم غیب اطلاق تسوای شرک وای کفر وای آیا د یو فقيه په کول د یو عالم په کول باندې دا کفر او شرک ثابتېږي کنه دا کفر او شرک د ثبوت لپاره چې کوم دي نو د قران او حديث خبره متواتر دلیل بشته د دې جواب چې کوم دي بیا تاسو راکې فرق کتاب تر درک بل تاسو چې کوم دي دا یو تاسو چې کوم دي دا یو عبارت مشکل علی پیو د بل نو ګور دا زما په لاس چې کوم دي جامع الفصولین
دی وایي چې یجاوب بانه يمكن التوفيق بان المنفيه هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام. وایي نفي چې کوم دی د علم غیب استقلالي ده، د هغه علم غیب چې هغه باعلام الله وي، من جانب الله وي، د وحي الهام به طریقې سره ملو شي، هغه چې کوم دی د هغې نفي نه دغه عطایي علم غیب دی. دا جامع الفصولین د احناف معتبر فتاوا ده. مفتي صاحب بس پرېږدم، زه خپل سوالات ته بیا راځم. د خاصي وضاحت کوو چې علم غیب خاصه د باری تعالی د خاصي کوم معنا مراد، خاصه کوم یو قسم مراد دی، بل مطلق علم علم مطلق اجمالی تفصیلی د دې وضاحت وکړي چې کوم یو صفت د باری تعالی دی، کوم یو صفت چې الحمدلله وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، مولوی صاحب د ټولو نه اول ویل د دربۍ مناظرې په باره کې ما ورته ویل چې د غیر مقلدو پنځپیرانو سره کلکه مشوره کړې ده، راغلي صوابۍ کې هغوی په تنقیحاتو ځان خلاصول، نن تاسو په تنقیحاتو ځان خلاصوئ. دویم نمبر د غیر مقلد سره په درګۍ کې چې زموږ مناظره شوې، تاسو خبرې مه کوئ، زما توجه ګډوډول کې زه مفتي صاحب علمگیری راکړئ. دویم نمبر مولوی صاحب، دویم نمبر د درګۍ مناظره الحمدلله پوره دنیا کتلې وه چې غیر مقلد ته کوم شکست میلاو شو، خو مولوي صاحب تعصب دې حد ته رسولي چې په هغه چې کوم څیز کې زمونږ د هغې سره بحث و، الحمدلله پوره دنیا هغه ذکر غیر مقلدین نه خلکو توبې ویستې، هغه زمونږ فت هم تاسو نشئ هضم کولی، نو ستاسو ته به دعا ده خیر. دریم نمبر دی وایي فرق بیان کړه. نو فرق خو ما چې کوم تعریفات پیش له تا دې وخت کې مولوي صاحب مطالعه کوله، ما درته وویل چې په میدان جنګ کې اسونه نه سربېږي، مطالعه به یې مخکې کړې ده راغلی وی، یو ورته په هغه وخت کې لګیا دی، بل ورته په هغه وخت کې دی، دې وخت کې کتاب ګوري مطالعه کې دی، به زما په خبره څه پوه شي. ما لس تعریفات پیش کړل، الحمدلله په هر یو کې تفسیر موجود و، چې کوم تفسیر موجود و، فرق پکې و، ترجمه مې وکړه، عربۍ عبارت مې وویل، خو مولوي صاحب هغې ته غوږ کېنښود، دې وجې نه په فرق باندې پوه نه شو. بیا د نعماني صاحب رحم الله قول پیش کړو، ما خو اول نه ویل چې صرف په علم کې بحث نه دی، صرف په غیب کې بحث نه دی. مولوي صاحب مولانا نعماني صاحب رحم الله فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی په ذریعه سره الله رب العالمین کوم اطلاع ورکړي، کوم خبر ورکړي، کوم چې ما درته په داو کې لیکلي وضاحت په تور باندې ته خبر شوې، ما وضاحت کړه ودې ونه کړه، دې وجه په دې عبارت باندې نه پوهېږي. دے وہی اور وہی سے آپ کو غیب کی کوئی بات بھی معلوم نہیں. نو مولانا نعمانی صاحب رحمه الله دا چې وہی په ذریعه سره الله غیب الغیب شو، هغه د غیب یو خبر نبی علیہ السلام تر وہی په ذریعه سره حاصلېدل کدا څوک نه مني، دا کافر دی، د امام درته داو کې لیکلي ورته ګوري نه مونږ څه توجه نه کې نظر نه کې. دریم نمبر ما مخکې مونږ څه بیا وایي د خاصه تعریف وکړو، مونږ څه د تعریفات پر پلان کې تعریف وکړو، پلان کې د خاصه ویل کې ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره، د الله تعالی دغه صفات چې صرف په الله تعالی کې به منطقي کېږي، په غیر کې نه به منطقي کېږي. بل مونږ څه وایي د یو فقيه په قول باندې کفر نه ثابتېږي. زلا تعریفاتو ته راغلی مولوي صاحب تر اوسه پورې فتوا جواب ته نه یم تللی، خو هغه د کفر فتوا چې ما ورته په چا لګوو مولوي صاحب چوټې مو بړې بات والا خبره به نه کوو، د دې چې نه به له یو ذمه دار فقيه حواله راخلو. نن انشاءالله زه د فقهاو حوالې راغلم، تا پې مشرک ثابتوم، حدیث کې انشاءالله دې دریم نمبر مولوي صاحب زه دلایل شروع کوم، خو هغې نه مخکې زه راځم. ما دعوه پیش کړې ده او د خپلې دعوې په باب د عقیدې کې د مسلم کتابونو نه حواله ضروري. ما په تا د شرک عقیده فتوا لګوله، زه به تا نه وروسته د شرک په دغه حکم باندې د کتاب حواله غواړم. مولوي صاحب توجه وکړه چې هسې نه بیا ونه صرف فقهاو د عبارات نه صرف د کفر ثابت دی. د تایید دپاره اول نمبر کې د خپلې دعوې د تایید دپاره د لسو فقهاو مسلمو حوالې درته پیش کوم، بیا راځم د قرآن نه خپل دلایل شروع کوم. نمبر 1 مولوي صاحب دا زما سره د ټولو اول زما سره مولوي صاحب دا فتاوا علمگیری ده، دې باندې فتاوا هندیه لګېدلې د مولوي صاحب د دې جلد نمبر دی 1 صفحه نمبر دی 334. رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله، یو سړي د یوې ښځې سره نکاح وکړه په شهادت د الله او په رسول الله او رسول هم ګواهان دي. کان باطلا لقوله صلی الله علیه وسلم، دا نکاح باطله ده د وجې د قول د نبي علیه السلام نه چې لا نکاح الا بشهود وكل نکاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفرا. لانهم دا سړی ولي کافر شو، نکاح ولي صحیح ده؟ لانه يعتقد ان الرسول صلی الله علیه وسلم يعلم الغیب، ځکه چې دې سړی عقیده ولرله چې نبي علیه الصلوة والسلام ته علم غیب دی، وهو کفر، دغه فقيه وایي دا کفر دی. دا زما د دریم نمبر زما سره بحر الرائق ته ذمہ دار فقيه دی، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 155. دی وایي لو تزوج بشهادة الله ورسوله، چې یو سړي نکاح وکړه په شهادت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نکاح نه منعقد کېږي. ویکفر، دې سړي تکبیر به کولی شي لاعتقادي ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب، د وجې د اعتقاد دی چې بېشکه نبي علیه السلام ته غیب علم حاصل دی. مولوي صاحب د جزئي کلي د عطایي او ذاتي دغه تفصیل نه کوي. مولوي صاحب مطلق علم غیب ثابتول تعالی مشر نه درته ښیم. مولوي صاحب مطلق علم غیب د غیر الله لپاره ثابتونکی مشرک دی. دا زما سره فتاوا بزازیره په عالمگیري لګېدلې ده، د دې جلد نمبر 4 دی، صفحه نمبر 119 دی. دی وایي
تزوجها بشهادة الله تعالى جل جلاله ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينفذ ويخاف عليه الكفر بدل سليبان الكفر يرد لأنه يوهم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب زكاة جدي خبرنا داما نمشي النبي عليه الصلاة والسلام علم الغيب غني فقهاء وي شري خبرنا دا وهم راجي بوي راجي نبي غير الله بارك الغيب ثابتي دا سره مشرک دے کافر دے بات شو چې عقیده لري خو په شته مت سره په سټیج باندې زم او منګرو عوام متستاوما چې په سټیج درته چلی لګي د کوپر او د ګستاخی پتوې لګي تاسو یې غیر شعوري طور باندې مشرکان ګرځولي در باندې نکاح نه ماتي کړی خپل خپل سم دغه څه بغیر نکاحونه نه وسی کې مشرکان شامل د مولوی صاحب د دې جن نمبر 6 صفحه نمبر 321 مطلب فی دعوی الغیب مطلب په دعوی الغیب کې بس ادب باندې دي وحاصل ان دعوی الغیب توجه ساتي موږ حاصل خبري دار چې وشي دعوت علم غیب معارضه من نص قرآن پر بیا دغه سړي تکبیر وکول شي دا قرآن د نص سره معارض د الله رب العالمین فرمایي غیر الله ته غیب نشته او دا ځان ته ویل سنت د غیر الله لپاره غیب ثابت دی دا زما سره موږ خلاصه الفتاوا ده د دې جن نمبر 2 دی موږ صفحه نمبر 15 دی وفي تزوج امراه بشهادة الله ورسول الله ان تنكين منافق کی وهل يكفر آیا د دې سړي تکبیر وکول شي او په الفاظ کفر په الفاظ کې باندې دي دا موږ زما سره المسامره ده د دې موږ صفحه نمبر 198 دی وذکر الحنفیه ذکر کړی احناف تصریحا بالتکبیر تصریح په کفر کړی چا به اعتقاد ان نبی صلی الله علیه وسلم الغیب په اعتقاد د هغه سره چې دی نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی ولی لمعارضه قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله او پیغمبر اعلان وکړي ټول مشرکان ته وای لا يعلم ان شاء الله کې ولا د پزمکه رستل درې کې بشوم تفاسیر بشوم ول سره به الغیب غیب الله الا ځم مګر الله پرې په عبارت لاندې په مولوی سے مسائل لګیدل دا هغه وذکرنا حنفیه فی فروع تصریحا بالتکبیر باعتقاد ان النبي صلی الله علیه وسلم غیب لمعارضه قوله تعالی قل لا يعلم بالسماوات والارض غیب الله هغه مو دا سره کفر کافر دی کفر او کچھ غیر الله لپاره مې سره دا مونږ الفقه اکبر دا د دې شرط اکبر د مولا علی کانی 151 دیم وی تصریح کې موږ سره وای وذکر الحنفیه تصریحا بالتکفیر تصریح کړی د احناف په تکفیر کافر ویلو د اغچا به اعتقاد ان نبی صلی الله علیه وسلم غیب موارث کولی تعالی کل السماوات والارض غیب الا الله موږ سره د مسله نه هم نمبر عبارت ده نسیم الریاض مولا علی قاری مولا جیل نمبر 4 صفحه نمبر 438 وقد صرح علماء الحنفیه فتاکي سره زمو احناف علماء تصریح کړی دا به تکبیر من برابر ان نبی صلی الله علیه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الکو ذکر متوجی شي مفتی سوي په درګه مناظره کې چې کم دي موږ ډېر راغ کړی تاسو په پیریان سره کې دواجان سره ملو دي مفتی سے په هر مناظره کې تنقیحات تاسو کوي درګه مناظره کې تنقیحات چا کوي درګه مناظره کې ویډیو په چا سره موجود وي ګور تنقیحات تاسو کولو او باقي چې هغه تاسو نه کوم سوالات ولا تاسو نه درته هغه ځان ته خبره ده بل تاسو چې کوم دیر د لغوي او اصطلاحي فرق بیان نه کوو دغه فرق دي ته وایي فرق په داسې بیانې لغوي څه ته وایي اصطلاحي څه ته وایي ځوان کې دا فرق دی دا په بیان دی تعریف نه بیان دا کافي په تاسو باندې پاتې دي بل چې کوم دي تاسو نه ماته سره کېږي نشي کولای ماته هغه وایي بل مفتی صاحب ماتا سره چې کوم دي د خاصي تعریف تاسو نه دي کړی چې خاص څه وي ماتا سره مفتی صاحب خاصه سلور قسمه پنځه خاصه لفظي معنوي حقيقي اضافي شامله غیر شامل اقسام جوړيږي ماتا سوي چې الله تاسو علم غیب الله تعالی خاصه په دې شپږ اقسام کې کومه خاصه بل تاسو چې کوم دي د خاصي تعریف وکړو چې ما یوجد فيه ولا یوجد فيه غیره دا په دې شپږ اقسام کې د کوم خاصي تعریف سبحان الله دا کسي پتا څه باندې کوم دي پاتې دي بل تاسو چې ما کوم سوالات کړی چې یاره مطلق علم اجمالی مطلق علم تفصیلی علم مطلق اجمالی علم مطلق تفصیلی په دې څلورو اقسام کې صفات د باری تعالی کوم یو د مخلوق صفات دی یو دی چې په نه پويږي مولا نه څه په دې صورت نه پويږي اسی چې کوم دي ځان ته مفتي وای په دې باندې نه پويږي دین علاوه چې کوم دي دین علاوه ګور دې څه تاسو د پاسه مو د مخ دلوا دلایل کې دلایل څه
خبر کومه کنه سمار د ملګری ما ته راکې کتاب راکې ته و ٹھیک دا ملګری ما ته فتح راکې ما ته و دې نه کړې وای ګور که سمار ترن شروع کړه زله کې کتاب را سره د ملګری ته و کې څو کتاب راکې سمام معاونت کوي چې ٹھیک ده اجازه معاونت و ٹھیک دا اوس کې دې ملګری خپل د بسم الله غلط ویل نه په دې ظلم باندې نه تجوید دا غره والله کنه یو ټکی بیا تاسو څنګه بدري سنور پیری د مشرکان نسبت کو نو ما ته دا وایي چې کله د تاسو دین علاوه کوم تاسو کارای نن نه خبره کنه تاسو د يهودو بچي یو بل چپکوي نو دوی سوال ورته اوسم دم کې ورته چې مناظرې نه پس وګورو ته چې کوم ځل کې ما ته یاره بهر تاسو ګورئ چې تاسو موږ موایي تاسو کتابونه چې کوم نه ثابتو مو چې کوم نه نو دا نه چې نو کوم دا پاتې کې څه نه ده ما ته ته خپل ځای ګورئ مناظرې مخ کې چلو کولی تاسو ما په دې خبر وکړه زه وباسم دا هغه طرف نه خبره بل ملګری کې مولوي صاحب محترم دی خپل واسي کې نه باسي تاسو وایي موږ ته بدرج مناظره تاسو ګډوډول غواړئ راغلي د دقیق لپاره نور څه مقصد هم نشته چلو کوئ تاسو دوه مقرر یې ګورئ چې د مناظر نه علاوه څوک خبره کوي وباسي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو مهرباني وکړئ تاسو په دې ور سره ذاتيات او خپل یې سم مسلې خبر کې ګورئ یو بل ګورئ زموږ هغه ستاسو څه کوي او بیا به خبر خپل وکړئ که تاسو زمونږ د اصلاح لپاره راغلي او ځان تاسو مسلمانان دي مسلمانان وای نو زمونږ اصلاح وکړئ زمونږ اصلاح دا تاسو کوم کار زه ګوره به کنه زه نه سم خدا مرګره چې بار بار وسم وکړئ ګوره خبرې نه کوي نه بس خبره شروع کو کنه بس تقریب ته ضرورت موضوع کوي دا مسله ګوره مشران مقرر شوي ته ځان ته ته خبر نه دا دوام خبرې نه دي بس قسم د الله په تمل چپ شو په دې مدار دې شوی دی به نه کوي دې به چپ شه دې زور دې کنسل لیکي تاسو دې ورنه پاتې وایي دې بیٹر نه کنه یو سره سیوا دار شکایت چې دا سره موږ د په قسم مقرر شوو د دې لپاره بس تاسو مهرباني وکړئ په دلایلو خبرې وکړئ ګور څه خبره ده تاسو په دلایلو خبرې وکړئ چې موږ یا یو ستاسو شو یا دې درته شو تاسو په هغه راځي تاسو زموږ کار نشته مهرباني وکړئ په دلایل پېښ کړئ کنځل او په ځو خبرې یو بل سترګې والی دا شی مکوئ تاسو هم مکوئ تکذیب هم نه کوئ مهرباني وکړئ دا سړي باندې دا مو دې څه خبره کوي ته خبرې کوي بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب چې کوم دی مونږ باندې علماء اهل سنت بریلوي باندې فتوا د شرک ورکړه تاسو مشرکان یې دا زما بلاس کې ملفوظات محدث کشمیری دی دا تاسو یو اکابرین کې عالم تیر شوی دی وی میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے دا تاسو مشر لیکلی چې هغه پر اعلان د کافرانو نه وایو دا وخت تاسو کیسه لقابل تاسو مولانا شفیع تابعی صاحب دی وہی فصفہ نمبر 244 باندھے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والے کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا حقیقتاً کافر تم کافر نہ وہی دستاز کا مشران دا زما بلاس کی چکم دی امداد مفتی جی حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دیوی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں بلکہ ان کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے اس آیت تو خوب ہوئی کہ گستاس دا مشران خوب ہوئی سا مشران مونگ بریلیان دا کافران نوائیو اور تا خوداری چکم دی مونگ من نشک پتو لگولا ولی دا چکم دی نو دا علم غیب دا عقیدہ ساتھ مشران و کافر دا نو معلومہ بل تاسو چکم دی مونگ توی دا یہودیانو صفت دا کی پیدا شو مکتی سے دا واقعا دا دی فرهنگ پارسی او دا چې کوم دی مؤلفین د دې د دارالعلوم دیوبند سره تعلق لري د دې په صفحه نمبر 365 باندې دیوبند دا د قارون لقب او څوک ځان د دیوبند یو مطلب د قارون په اولاد کې روان دي خلک بل تاسو د فقهاو عبارات پیش کړئ د فقهاو په عبارات باندې فقها ته پوهیږي د فقهاو په عبارات باندې فقها پوهیږي او دینه مخکې چې کوم دی ما تاسو د میغه باره کې تاسو کولې میغه به حقيقي اضافي مال هي دلیل مال صالح دلیل دا غي جواب اوس قرآن کې لومبه سوال زما پدې کې دا دی چې مفتی صاحب دلته د کوم علم غیب نه پیدا علم غیب حقيقي نه پیدا کې اضافي دا مال هي دلیل کو مال صالح دلیل دا د دې جواب بتا سو کې او دا واخلا دا زما بلاس کې کافی نه لري ځکه بعض علم غیب چې کوم دی په دې باندې رسولان کویږي ترجمه کې مولوی صاحب مفهوم دی غلط وایي څه مفهوم سمې مفهوم کوم الفاظ چې دی یوه په حجت کې راځي چې په منطقت فتاوی منطقت کې ذکر شوی چې دا خبره کفر نه دی دا کوم فقهاو د کومه فتوا کړی دا کفر نه دی ولی ولأن الاشياء تورد على روح النبي صلى الله عليه وسلم اشياء دا روح د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بشول شي وان الرسول يعرفون بعض الغيب او رسول چې کوم دی دا کوي چې په بعض غیب باندې قال الله تعالی عالم الغیب کوي دا قرآن مجید آیت کریمه کې پیش کړی دا ول فتاوی ملتقط دی ولایت صفحه نمبر چې کوم دی 100 هغه ولایت کوي دي بدل خبر پدې ما نو غلي کې نه کنه ما او کړی چې تاسو دومره کتاب هغه پوره مالی عبارت ہوا نو کوئی عبارت نہیں ولایت عبارت ہوا ہے تو شروع شي ذخیر لګیا اته به کې شروع روانه خیر تاسو دا وقت کا توحید نعمانیت کی صفحہ نمبر 864 دیو شامی کی بات پیش کر کے بھی آپ نے اسے مستقبل کا ثبوت جیسے تو خود میرا دعویٰ ہو سکتا ہے دیکھیے اس میں ملتقط وغیرہ کے حوالے سے جو نقل کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کے مذکورہ والا مسئلہ میں تکفیر نہ کی جائے نکاح کے مذکورہ والا مسئلہ میں تکفیر نہ کی جائے کیونکہ بعض غیوب کا علم تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت ہے دغه حوالے پر کړه دغه حوالے فتاوی شامی کی موجود ده دا وقت مجموعه رسائل نے ددی جلد نمبر 2 دی صفحہ نمبر 311 جز نمبر 2 دیوی ثم اجاب بانه يمكن التوفيق بے جواب تدین فقهاء دے عبارت نداور کړي چې ممکن دی توفیق بان المنفیه هو العلم بالاستقلال علم استقلالی د علم ذاتی نتیجه بکی مفتی سے ہو لیکن تعین بھی بکی کم ده ها دا اساس دغه اعتراض جواب شو بل تاسو چې کومه تاسو نه کړو چې را مطلق کې علم دی علم مطلق دی اجمالی تفصیلی دا جواب پتا سو باندې د خاصی تعریف تاسو کوم کو د خاصی د رشتو کو اقسام کې چې کوم دي کم یو دي او پاتې چې کوم دي تاسو بل عبارت کې له اعتقاده وي سیده حمزه وسلیه دا ساکتی له اعتقاده وي سبحان الله سبحان الله د دې اصلاح علیکم بل تاسو مسایره وي دا مسایره نه مسایره دي او بل لکه مسایره تاسو د مسایرین چې کوم دي د مغرب د حواله پیش کوله دې کې ملک د امکان کذب د معتزله کې د ذکر کړ دا کوم په کې لکه کتلې وکړ د مغرب باره کې چې کوم دي تاسو مسامره پیش کوي او دې چې وایي چې امکان کذب عقیده د معتزله او عقیده راغلي کې بیا ولې نه مانی خدا خاصی تعریف د خاصی اقسام کے بعد تاسو کوم تعریف کړی دا خبره وکړي مطلب کې اجمالی تفصیلی د دې جواب براله راکې بل چې کوم دي بل د دین علاوه ما تاسو ویلو چې دا علم چې کوم دی الله تعالی
دا په کوم اعتبار سره دی دا علم د الله تعالی دا په کوم اعتبار سره ځکه ذات د باری تعالی څنګه واجب دي نو صفات هم واجب نشي دا علم غیب صفت د باری تعالی شو دا واجب شو علم غیب صفت د باری تعالی شو دا څه شو واجب شو د واجب درې اقسام دي واجب لنفسه واجب فی نفسه واجب لنفسه فی نفسه د دې وضاحت وکړي چې یاره د علم غیب کوم صفت د باری تعالی دی واجب دي د واجب په درې وانه اقسام کې کم یو قسم دي د دې وضاحت به چې کوم دي تاسو ما ته وکړي باقي چې کوم دي نور زو سوالات نه لګل اشته سوالات تاسو پات داشته قرضې باندې پات دي دا به یو قرضه بل څه واشه دا باقي وخت تاسو د ټیم په حساب خپل د ماته راکو باقي حساب